بلا غټ علامه د قیامت دا ده چې په یو رمضان المبارک کې به د سپوږمۍ او د لمر ترنځ دواړه واقع په یو رمضان کې په یو میاشت کې به سپوږمۍ هم ترنځ ونیسي او لمر به هم نه جوړ شي هغه هم ترنځ ونیسي او دا به د مهدي اخر زمان دراتک دوی غټ علامې چې بس د دې ما بعد بیا مهدي اخر زمان راځي چې د مځکې او اسمان د تخلیق څخه بیا تر اوسه پورې واقع شوي نه دي. نبی علیه الصلاة والسلام دا وایي تر اوسه دا واقع شوي نه دي، خدا به په آخره زمانه کې واقع کېږي چې دا اسمانونه او مځکه الله تعالی پیدا کړي دي، دا به واقع شوي نه وي په یوه روژه کې د میاشتې او د سپوږمۍ ترنځ نیول. خدا به راځي په آخره زمانه کې پر دې امت باندې، خدا به د قیامت د راتګ څخه لږ مخکې واقع کېږي. نو شاید کېدای شي چې دا د دنیا هم آخري او روژه هم آخري، ځکه چې دا دواړې علامې په دې روژه کې واقع کېدو والا دي او د واقع کېدو امکان لري. لکه پر 25 مارچ 25 مارچ دا اوس تېر د رمضان المبارک 14مه روژه په دا کې سپوږمۍ ترنځ ونیوله. لکه ستاسو په یاد تاسو چا لیدلې 14مه روژه وه 25 مارچ و په دا کې سپوږمۍ ترنځ ونیوله. او اوس بیا د امکانات والا ویل دي، دا ساينس والا چورته وایي دا ویل دي چې پر 8 اپریل 2024 بروز دوشنبه سبا ورځ ده، سبا ورځ پر 9:30 باندې شروع کېږي بیا تر 2 بجو پورې. د دوشنبه په ورځ باندې بل مر داسې تنظیمونه سي حتی چې دومره تیارې کبل سي چې کېدای شي په اسمان کې ستوري ولیدل شي. او دغه رقم د لمر ترنځ دا 315 کاله بعد بیا راځي، دا بیا نه راځي په دا ټیم، دا سبا روان. سپوږمۍ په 25 مارچ 14مه روژه کې ترنځ ونیوله د لمر د سبا سهار. دا دوړې د په دا روژه کې راغلي چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام څخه بیا تر 19 پر یو روژه کې د دواړو شان نه راغلي، په 1400 کال کې نه راغلي، نن دا جرال. معلومه ده چې د دنیا هم آخره ده، شاید کېدای شي روژه هم آخري، نور د الله تعالی رحمتونه جلال روژه هم دغه روژه زموږ آخره روژه دا موږ سره تړلي دي. قسم په بالله که تر سبا پورې بلا امکان شته علامات ټولې چې دي هغه وجود پیدا کړی دي اکثر. لہذا نو دا قیامت به ولې نه راځي چې د معاشرې ځوانان او پیغلې دا ټول بې دینه سول او د هر ځوان او پیغلې لاسونه د موبایلانو لاسونه وګرځېدل، خاص کار د ټچ موبایلانو لاسونه وګرځېدل. حتی چې داسې ځوانان به هم په دې دنیا کې زموږ په دې کلو کې زموږ په محلو کې به وجود لري چې په دې ټول رمضان المبارک کې به د قرآن پاک مخ نه لیدلی، د قرآن پاک مخ نه لیدلی. او د مور او پلار مجلسونه دا د فلمانو سره ختم کړل، د مور او پلار سره مجلسونه نشته، د قرآن پاک سره تعلق نشته، د دین او د منځو او د ماجد او د عالم سره تعلق نشته. دا می ټول پر فلمانو او پر فیسبوک او پر نت باندې واکړل. لاسونه او سترګې دا د فلمانو شان وګرځیدل. قرآن به په ټول میاشت کې چار اخستې نه، قرآن په دې کور کې ودی کور ته په جړه او په شرا دی، په مسجد کې قرآن ودی محلې ته په جړه او په شرا دی، مسجد ته د محلې د پاره په جړه او په شرا دی. رمضان المبارک د ټول مسلمانانو د پاره په جړه او په شرا دی. آیا د منځو او د رمضان او د مسجد او د قرآن شرا الله تعالی نه قبلې؟ دا به نه قبلېږي. موږ په دې روژه کې کم کار نه وکړي، خصوصا مسلمانانو کم کار نه وکړي، کمې 2 نمبرې نه وکړي، کم قتل نه وکړي، کم ناروا نه وکړو، کم ناجایز نه وکړي. په دې روژه کې لږ قتلونه په دې روژه کې وسلو چې ډېرو غلو د 50 روپۍ دپاره، د 40 زرو د موبایل دپاره، د 10 زرو دپاره قسم په خدای داسې ګلان ورزول، داسې ځوانان یې ورزول چې زما د خدای په ذات قسم یې که سړی و تصویر ته کتی شي چې دا د مرګ تصویر وویني، د شهادت تصویر وویني چې دومره ښایست الله تعالی ولې انسانان ورکړي. ظالمه تا د 20 زرو روپۍ دپاره دا ګل تا ورزوي. دا نو یو نه په شپېته په اویا په دا روژه کې نه درکوم چې دا رقم دا د 20 زرو روپۍ دپاره د وایي څه پېښ. آیا دا روژه د غلا شی دی چې خلک په دې کې غلا شروع کړي؟ د روژه مات پر جای باندې به غله ظالمان په دې روډو باندې خلکو ته ولاړې، د خلکو ګاډیانو اسکوټران به ولاړې او د خلکو ګاډیانو اسکوټران به چوراوي، یا به د خلکو عزتونه لوټاوي، یا به د خلکو کورو ته ور اوړي. دا زموږ معاشره سوله، دا زموږ رمضان سو، دا زموږ روژه سوله، دا زموږ مسلمانۍ سوله. قیامت به څنګه نه راځي؟ دا دواړې دا په دا روژه کې دا پېښ سولې د سپوږمۍ تر
ترنځ او د لمر نه جوړې سبا د روان او ګوري پر 9 بجې باندې سبا پر 9 بجې شروع کیږي بیا تر 2 بجو پرې داسته حتی وای دغه رقم تر کبه سي شهید کېدای سي امکانات ولا وای د ساينس ولا وای چې بس مان کې بستوري ولیدل دومره طریقه به جوړ او دا غټ علامه ده د مهدي د اخر زمان لراتګ غټ علامه ده چې په یو ورځ کې به د لمر او د سپوږمۍ ترنځ راځي الله تعالی ډیر ناراض دي زما د رب په ذات قسم چې ناراض دي بیا د تاسو په کور کې ناراض دي د تاسو په کاروبار کې ناراض دي د تاسو په هوټل کې ناراض دي د تاسو په خپل په باغ په کار کې ناراض دي د تاسو د خپل د دکان په کار کې ناراض دي د تاسو د خپل د هوټل په کاروبار کې ناراض دي عام سړي په خپل پیل کې په خپل کاروبار کې الله تعالی دې هغه ناراض دي آر فیلد په خیر زمانہ کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حلال روزي به ډیره سخت شي ډیره به مشکل په 15000 کسانو کې به یو سړی حلال روزي کوي کني ورنه الله تعالی خپل فضل او کرم را باندې وکي وخت دی اخر خیر د قیامت بل غټ علامه ده چې د اول شپې میاشته به دومره غټه معلومیږي لکه د دوه شپو میاشته دومره غټه او پنده به معلومیږي حتی چې د خلکو په جنجال دا د دوه شپو د قسم خدای چې ورجه مو خړله ولا چې مو خړله بوله ولا کوم خړله د دې شپې دا د قیامت علامات سی وغټ علامات څو کله چې د مثل سره شوی دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې د قیامت یو غټ علامه ده چې د اول شپې میاشته به د دوه شپو معلومیږي یی به د اول شپې ډیر کسانی روزه مو خړله نه مې د خړله پر دې باندې قسمونه قرانونه شروع ولی ظالم پر ځمانه د ګناه ګمان کوي ولی دا وای روزه مو خړله ظالم د روزه خوراک لږ ګناه ده دا خو عظیمه ګناه ده څنګه دا خبره ځان پر ځمانه د گواہی څنګه ورکړي چې ما روزه وخړل ما ګناه وکړه پر ځمانه د گواہی مور کو ظالمه بلکې دا خبره شو اوره اسلامي میاشت د نوښت هم راځي د دیر سود هم راځي دا تیوش د راځي او د یو دیر سره نه راځي اسلامي میاشت چې دا دوی راځي نوښت دیر یو دیر او اتیوش د هغه نه راځي کچيري میاشت پر اتیوش ته باندې ښکارا سوله نبي سید حقیقت مې ورجه خړل د خدای د معافرت او کله نوښت ما بعد ښکارا سي نوښت روزي دي نیولې او ته ورجه مې خړل ظالمه پر ځمانه د ناروا حکم کوي پر ځان د ناروا ګمان کوي او پر ځان په خپل د ګناګار حکم کوي دا مکوا لہذا کچيري نوښت روزه پرسولې میاشت پر د هیڅ مسله نه ده میاشت بدل وشتي کچيري د دیر سوله سید میاشت د دیر سوله کدا ته وشوله یا د یو دیر سوله نو معلومه ده چې روزه می زیات نه ولده کدا 31 سوله او کدا 28 یا د ته وشوله بیا معلومه ده چې روزه نو مرسه خور سره د خدای تعالی د معافرت لہذا پر نوښتم قطعا نه مواشي مش روزه وخړل خیر خو نبی علی السلام یو وخت علامه ده چې د اول شپې میاشت به دومره پنده معلومیږي دونه غټ به معلومیږي د خلکو پر جنجال څوک دا د دوه شپو څوک دا د اول شپې دا قیامت علامات سی علامات څو کال کې دا سیستم شروع درې څلور پنځه کال کې دا سیستم شروع دی ویش په د دوه شپو دا سیستم شروع